نن خبرې د دنیا واورئ او وی ګورئ او څه غول خوري لګیایي الله وی خبرې چې کې قولوا للناس حسنا خبرې به ښې او خوږې خبرې کوي حتی کې تقوا دیتم وی چې چا درته کنځلې وکړې نو د کنځلو په جواب کې بم په حسنا باندې عمل کې د کنځلو په جواب زکا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د قران کریم نقشه ده داغه تمام ژوند چې ده هغه د قران کریم نقشه ده هغه به څنګه خبرې کولې د کنځلو په مقابله کې به جواب څنګه کول طائف تلاړو دعوت وکړو او په بدل کې د طائف خلکو ماشومان ورپسې کړه او په کاڼو ویشتو حتی کې پڼې مبارکې د وینو ډکې شو جبرائیل علیہ السلام راغی چې اجازه تو که چې دا طائف په بل واړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې نه اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون خدای دوی ته هدایت وکړي انا پوهه دي پوهه پش د دې په جواب اے بزرگ وہی کہنا چاہیے سلام ان پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام ان پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام ان پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی اس یو سڑی سره دومره عظیم طاقت ته د الله غوندې قوت ور سره ده ټول علاقه او دنیا کې مقول شي او دا غي د پاسا د څوي سلام ان پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام ان پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی اور دې بے کنزلی او کوله بے دعا نن با مونږه دسو او بکی سوک داس او بیا جلازان تا سوئی تسمار خان تا دی کوئلی مخامخ او کنزل دی ورطو کرد قسم پا خدای چه پا کلاشنکوپ دی ولی ولی لکا کنزلی راتو نو کتابی دوسر کا کنزلې درته وکړې نو تا پرې خونن خطې کنه تبه مسلمان او تبه ځان ته متقی وې زه درته په ایمان وای
او بیا درته په ایمان وای. یو سړیو ما چرته تقریر کې خو خزو پسې خیر زما عادت ته ټلیفون به وکړو چې ما به اوچت کو ما ته ویل ستا خزه ستا لور ستا مور یو ورځ راته وایي ستا غومه پیړۍ داسې کوم لا اله الا الله محمد رسول الله چې ما به ورته جواب کې ویل جزاک الله نور موکا ما پرون خطه خو نه یو میاشت دا کنځلې ماته کوي. فی الحال دی جماعت کے گواہان موجود دی گواہان چې د دکان په خوله کې یو سړی ماته د کوتري بچی وې د کوتري بچی کوتره د سپي بچی ته وې بیا بار پدی سرک ما تستا خزا او ستا لور خلکو یاد کړ ټیک ده ما پرون خته نه یو میاش دا کنځلې ما ته کوله یعنی ما دام کوله شو چې ټلیفون باندې دواله او ته ویلی وای چې دا نمبر نوٹ کې دا سړی څوک دی او تاسو دوا په کار ده په پولیس مې نیولې سور لسکاله مې قید کړې نه ټیک عزیزانو په دې کې شپږ میاشتې تیرې شوې کنځلې یو میاشت خو بیا بند شو شپږ میاشتې پس یو ځوان سړی دی هغه راغی او دومره ګیره وه لاس یې راکو او سترګو کې اوښې وې ما ته وایي مولانا صاحب معافي غواړم سره ته خو به وایې نه مالې نه ویل زه هغه دراني یم چې ما به تا ته په ټلیفون کنځلې کولې ما ته وایي مالخوا زما ښځه او لور اومه پیړۍ به دې چې یادول هغه ته وي ویل او زه مل دا ولې دې کولې ویل ښځه مې ډمه وه تا ښځو پسې بد ویلیو بس کیسټ بچ هغې واورېدو زه د ښځو متعلق وایم که نه چې درې منیزې بوری نو اوس کوم دله چې ګورې درې منیزه بوری رستو کېنولي که نه ما درته ویل ګیرو والا پخوا ګیرخریلي په نالت اوس ګیرو والا په نالت دي دومره ګیره به سپین پټکی به په سري بوجی به ورپسې ناست هغې ته داسې لاس هم تاو کړی په دې سرکونو یې ګورې که زه دروغ وایم زمونږ اسلام په ګیرو کې نه دی نه په پټکو کې دی زمونږ اسلام نن دا شو پښتانه دا نیشنل والے د پښتنو حق غواړي پښتانه خو دې ټولې ډمې کړې په دغه کې ګرځي نو د پښتانه ته حق غواړي زباں پہ دین کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا جب اسلام 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 او په سرونو کې د کفر بازار لګېدلی چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں
وی دا غد رسول الله د زمانه منافقان دي چې پترخ کې به بوتان نیولی او ولاړ به پیغمبر بزې په منځو کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشینوں میں نن تا د پیغمبر په منصب باندې کفر کې نو لے نن دا لوٹ باندې د جناسه بوت چاپته ته د جناسه په دې مخ باندې اسې کرخه وو په پن اسې کرخه دا لوٹ نه بینک علی نه دکاندار علی نه بل څوک علی ولی وې د قائد اعظم مخ دې خراب کړي که تاسو د خدای مخ خراب کړي او د محمد رسول الله مخ هم خراب کړي او د بیبي زینب او د بیبي عائشه او د بیبي فاطمه حیام خراب کړي دا لعنت شدر باندې هغه در باندې اسم کیږي او د جنازه په بوت چا کر خوالي ده نه په بانک کې منالي دي سټیټ بانک کې منالي هسي کړه خطه پیوه تاسو خیال راغی نو عزیزانو مونږه نن هغه د پیغمبر د زمانه منافقان یو چې پخله لا اله پزړه کې ټګ د پاسه برګ پخله خندا پزړه بېمانه مسلمان اولی پخله درته و خاندي او پزړه کې د ټاپ منافق او حرامي وي پخله خندا پزړه بېمان خله به مسکای کی او زړه کې به درته دای چې کله به دې مردارو نو عزیزانو مونږ به اعلی مسلمانان کیږو چې مونږ کې تقوا راشي او د هرې ګناه د تصور نم ځان بچو سات هغه سړی چې راغی او ما ته به چې کنځلې کولې ګیره پرېښوه نو ما ته وایي چې دا د ښځې د لاسه ما دا کار کول اوس ما فعله راغلی زما په خپو پرېوت ویلې تبلیغی جماعت والا زمونږ جماعت ته راغلي وو او هغې څه خبرې وکړې بټوله شپه مې په جړا تېره کړې ده او هغې سره مې بیا سیروزه ولګوله بیا 40 ورځو ته لاړم اوس رانه دا شی جوړ شو هغه ښځې له مې طلاق ورکړو چې تا زما اسلام تباه کړی او زما دین دې تباه کړی ښځې له مې طلاق ورکړو مالې بچي دي ویل شکر دی بچي تې نه و څه دې کړه مال ویل لاړه ورکه شوه خدای خبر کم قاتلې نو زما عزیزانو تقوا ښه خصلت سموده پس په بل سړي اثر وکړي خو بیا داسې وکړي چې د هغې مثال نه وي نو ځانونه خاورې کوي کني آسماني آفتونه در باندې را روان دي آسماني آفتونه د شپې به پاس په کوټه پروتې او د چا په کور کې به مړې شوې ډزې به کېږي دې دله قوم کې چې واده یې ډزې کوي چا ډزې چا سره ټوپک تماچه نه وي پټاخې خلاصوي دا دکانداران د پټاخې هلکان ته علي او ټاک ټوک ټاک ټوک ټوله شپه به تې
خوبونه کې چې چا کروا دی ویم یا الله دې خلکو ته د خوشحالۍ مخ آیا دینه خو مونږ د شپې خوب نشو کولی تا خو هر وخت په غم کې ښه دي هر وخت نو پروت به په کټ کې او ای ګولای براشي او په دا تندی به ولګي او د سټ نه بدی وځي چې کور دې را خبرېږي ته به بیا مړي او ای ګولو ډېر خلک مړ دي که نه دي خدای داسې هم کولی شي چې ډز به په یو مالت کې وشي او ګولای به ستا کور ته راشي او ته به پې ولګي ته په څه غاوېرې اوس بیا در باندې افت را روان غوښه به دې چېرته غټه خوړه 100 روپۍ کیلو غوښه شوه خدای دې په 1000 روپۍ کیلو وای امین نه ټول وای خدای دې خو بس غوښه هم خوښه ده جوړې خدای دې غوښه په 1000 روپۍ کیلو چې تیکه څوک نشي خوړی د اوړو بوره په 200 روپۍ توړه وه او 270 روپۍ توړه شو 280 روپۍ توړه د اوړو اوس به بیا هماغه چلی چې په لینونو کې به ولاړ یې 280 روپۍ به هم ورکړي او توړې ته به انتظار هم بیا در باندې د اوړو قهر را روان دی د مسور دال به پخوا خلکو د غریبۍ د وجې خوړه پیتی به یې کوله زما یاد شي زه به پلار سره تلم په 3 سیر غوښه وه غوښې سره به یې دومره وازده ورکوله چې غوړي مړي خو چا پېژندم نه دلته پاکوان دی او بناسپتی دی او پتن پتی دی او رتن پتی دی دا بار دکان وګورئ صاحب حکیمان دي چې دا خلک دي مونږ په خپله وو لاره اوس دا پته درته لګېدلې ده چې یو ټینکر والا ما ته ویل دا هغه 14 ټینکرې دي چې کوم د کراچۍ نه غوړي راوړي دا هغه ټینکرې دي چې پټرول او ډیزل پکې راځي او په دې ټینکرو کې دا بناسپتی غوړیم راوړي دا نن چې د خدای په قهر اخته کلم کونه خوږیږي کلم سر خوږیږي کلم سپېږمۍ خوږیږي دا ستاسو خوراک پټرول او ډیزل دي هغه ټینکرو کې راوړي د دې سروې چا کړې ده اوس پورې خبر هم نه دي که په څوکۍ باندې لاره راشي دغه راشي بس پولیس ولاړي څه شی دی پکې اسم نشته جی اسم نشته ها ځه دا پتلون کې جیب کې لاس ومنډي بس ته پوه شوې دی دغه له تکړه دي چې د چایو ګنډه ونیسي کسټم والا هم دې پسې ګرځي پولیس والا هم دې پسې ګرځي د چایو ګنډه وګوره قانوني لاس کې واغستو د چایو ګنډه یې په سایکل تړلې ده خدای دې کور لوټي کا پروردګار دې په چړو کې مکه او په 100 روپۍ کرای راوړه دا تور چې تاسو سکې نه کوم ملک چې د ظلم دا حالي چې غریب سړی به د تورو چایو توړم په سایکل چاته دکاندار ته نشي وړی ولې په دې کسټم نه دی ورکړی ا د کسټم پیسې بیا چرته استعمالیږي ا د شاهانو په بنگلو کې د شاهانو په سرکونو باندې د شاهانو په لینکوزرو باندې د شاهانو په پیجارو باندې هغه د کسټم پیسې چې مانه والی هغه بیا د شاهانو په بنگلو استعمالي اوس بیا ګرمي رااله دې پکې ته هم ته نشي کېناسته پکې چلے 2000 روپے بل 2500 روپے بل در پسې راشي بیا چې زمونږ د جمعات بل کم راشي نو ټول جمعات او تختی
دې ته مسجد هلاک بیا وایي ښا دا مسجد هلاک دی د دې مور او پلار نشته د دې هیڅوک نشته بیا ورپسې چندې کوه خیرونه غواړه او دغه کوه خان ته چې ووایه چې دا بجلی د جومات بل راغلی دی کټ کوي چې کټ کوي دا بجلی کټ کوي د جومات خان بیا دا وایي بجلی به نه کټ کېږي انشاءالله ستا سر به کټ کېږي عزیزانو د خدای د عظیم قهر په لپیټ کې یې د عظیم قهر نن ورشه د بالا مړی چوک نه د ډبګرۍ چوکه پورې دا سړک وګوره د دې لکونه روپۍ فنډونه اغستې شوي دي لکونه روپۍ فنډونه د جومات نه چې بار وځي دا کوڅه وګوره خدای ته پته ده چې زه څومره په تکلیف د موټر نه راځم او څومره په تکلیف بیا ځم ډېر مې زړه ته وویلې چې یاره مه کوه بس دلته د جمعې مونځ نور نشم کولی خو ضمیر مې نه غواړي نو عزیزانو تقوا نشته تقوا نشته نن پاکستان د غوښې ډیری دی او مونږه سپی او کم سپی چې د غوښې په تیکه کې خوله ور ومانډي اته بیا څوک ویستی نشي مونږ سپی که تاسو وایئ ته خو مولای ته به ښه سړی ما د لا خدای په بیخو باسي زما بیا دې ټول کائنات کې چې هغه قانون کم موجود نه مني او تی غافل شي نو هلاک شي واحد مخلوق په کائنات کې انسان دی چې هغه ته الله ډیل ورکړی هو قانون ورته رالیږلی دی په قانون کې ورته فیصله کړې ده تاسو ټولو سره فیصله شوې ده فیصله چې کم خلق فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء څوک چې ما هیر کی زما قانون پریدي نو فتحنا عليهم ابواب كل شيء دا قسم نعمت دروازے پہ ور پرانیزم بنگلی دیو محلون دیو چمنون دیو چرگان دیو ڈنرون دیو ڈین ہوٹل دیو گرین ہوٹل دیو شادی حالون دیو ہاں اس بزرگانم شادی حال تلاڑ بزرگان نمر گیری میں یغیم خز شادی حال تبوت فلما نسو ما ذک پر گیرو غاوی رکھے گئی ماں گیرہ د چیلی ٹٹ پاس کے دو غاوی رکھے گئی نا دا سی مونگا خلق والا دھوکا ورکو ایمان درتا ہے خلق پہ دھوکا کو چې ګیرو والا په جنج کې د بارډر او د پولیس او د فوج په بند کې رواني د دې ګیرې نه د سپی لکه قدا کړه ها په دې جنجونو کې ګیرو والا رواني کړه ساده په دې ځکه څوک یاره لا قدا مالت ګیری ده ته خراب بچیا لا كذا لغدا لا كذا لغدا
اتیر ورځو کې یو جنگ تېرېدو دومره ګیري والا پکې روانو واقف مې و او چې بیا را باندې را پیښ شو که نه هل څنګه چل دی ویل ولې مال ظالم بینډ غږېدو زما هم زړه کېدو چې ورته مال ګډ شمه خو خپې مې خوږېدې ته خو ورته ګډ نه شوې ما ته تا لیدلی هم ما خو تا ځان پټولو ما لیدلی وې ویل څوک وځي بس کلیوالي ده مړی ژوندی دی نو ستاسو مړي دی خدای بنیادو بس ستاسو دا ژوندي دی خدای کور ورانه په ما خو هېچا هم راپورټ ونه کړو په زندګۍ کې زه د چا واده ته نه یم تللی چا را باندې په تاڼه کې اف آی آر ونه کړو د چا دعوتونو ته نه یم تللی چا را باندې په تاڼه کې اف آی آر ونه کړو دی ورک شي ته به څه ستا دعوت به څه ته به څه ستا د واده وریجې به څه خو تاسو وریجو له نشي ټینګېدی د بارامي ډمرونه یې د بارامي او ډېر ظالم ډولکی به په دې موتی مالت کې غږول او کله کله به پکې هغه مست غوندې تار شروع جوړه نشي ټینګېدی د بارامي ډمرونه یې د بارامي او ډېر ظالم ډولکی به په دې موتی مالت کې غږول او کله کله به پکې هغه مست غوندې تار شروع مونږ واړه وو هغه وخت نو یو ماشکي هغه ته زامن ویل که بیا ډولکي ته ګډ شو نو ویل مړ به دې کو ته چې د بارامي ډولکي اواز واورې بس په ګډېدو شي ویل ښه بچیه بیا نه ګډوي بمبې ته ناست دی مشک ډکوي بارامي شروع شو چې شروع شو دی وایي نه ګډېږم زه زامنو منې کړی یم بیا چې یو ساعت تېر شو نه ګډېږم زه زامنو منې کړی یم خو چې مست تارې پکې شروع کړو که نه نامش کې په ځمکه راوویشتل مړه نه د چا پلار خو به دې ټټینګ شي او په ګډېدو شوی دی مونږ د بارامي ډم اولاد یو ډولکي ته نه شو ټینګېد او نه د شادي حال روټو ته ټینګېدی شو ته پوه شو پرون یو د خدای سپېره راته یو کارډ راوړ داسې دی هلکه بس ماشوم واده دی یاره نو وریځ پریت شم خو سړي را سره ناست یو سوچ خړپه مې ورته ویشتی وی او بس غږ مې ونه کوم الخزا خدای ته وګورئ تباه به شئ په خدای قسم چې عمر له به جاړئ وقتی طور خوشحالی باندې مخه خوشحالیږه وقتی طور خوشحالی باندې مخ خوشحالی د دې انجام به داسي چې بیا به عمر له نه تېرېږي ما درته وایي چې الله ته جوړ کړ تاسو وګورئ دا زمونږ کلی بالا ماڼۍ شریف پکې هغه اوسېږي چې داسې ګلډانګان دي ګلډانګان تر دغه ځای پورې په سړک کې ټاکی ولګولې او مخکې تاسو ورشئ هلته سیندونه ولاړ دي پنځه 50 کاله دا ټول کلی چې چاته ګډ شوی دی او دا سپرې ورته بربنډې نیولې دي هغه سپرې مارو ته څه وایه که نه 50 کاله دا داسې بېغیرته قوم دی او د باراني ډم خبره خو رښتیا ده که نه همغه سړی دی چې پرون یې هر څه کور ته وړي دي نن بیا راوتی دی مونږ بیا د باراني ډولکی شروع شو مونږ ورته ګډي نو خدای به چرې دې قوم ته ښه ورځ نه ښایي چرې نه
ایمان دا پکار دے چې د خدای دې خبره ته وګورئ چې فتحنا علیهم ابواب کل شی، دا هر قسم نعمتونه چې خدای مال راکړه چې دې کې راز څه دی، دې کې څه راز دی؟ نو الله وایي دا زما امتحان دی، زه ګورم چې وګورئ او موړ مې کړې او هر قسم نعمت مې دله درکو چې در مې کړو نو په دې نعمت د شکر نه وستو او نه ماته په سجده پرېوتې، نو آخر کې زه در سره څه چلو کوم؟ اخذناهم بغتة، ناګهانه راونیسم او داسې مرض ورته ولګوم چې علاج یې نه، داسې مرض ورته ولګوم. الله دې امان راکړي. زمون یو خپلو په دې مرۍ کې یو وړه غوندې دانه وه، دلته علاج ملاج وکړو ټیک شو، بیا خرابه شوه، لندن ته یې بوتلو. لندن کې چې ټیسټونه وکړل دا کینسر دی. لندن هم پې ستړی شو او وړه دانه جوړه نه شوه. د لندن نه امریکې له بوتلو، چې امریکې له بوتلو په امریکا هم پې ستړې شوه او د امریکې نه مړ راوړو. 1.5 کروڑ روپۍ پې لګېدلې. دا څه خیال دی چې دا پیسې به تا خلاص کړي؟ پروګرام نن د ټول کافر ملکونو دا دی چې د قرآن نه د جهاد آیاتونه وباسئ. دا د اسلام او د جهاد لفظ چې دی دا د قرآن نه لرې کوي چې دا مسلمانان خسیان شي د نورو ملکونو په شان. نن خو واحد یو چوت ته چې په مسلمان کې دی او خاص کر په عربو کې دی. یا الله رب داسې کې لکه د پیغمبر په زمانہ کې چې وو، یا الله داسې کې لکه د ابوبکر او د عمر په زمانہ کې چې وو، یا الله داسې کې لکه حضرت علی چې وو، د غېږې بچی په قربان کو د یزید ته سر ښکته نه کو. بی بی فاطمه ته ګوره مړه کېږي ځنکدنې دی او وصیت کوي کور کې چې زما جنازه د ورځې اوچته نه کوي، زما جنازه د شپې اوچته کوي چې د کفن ټوټه مې هم پردی سړی ونه ګوري. نن تماشه کوي په تندر دی ولګي دا ملک خدای پاک دې زر چرته هندو ته والا کی یا دې پیرنګي ته والا کی بیا چې بس ته په غلي ورته بحران کین. دا ظاهري د اسلام نوم خو چې تلری شي، اسلام شرمېږي لګیا دی. هرې ښځې او جینۍ ته ګوره پتلون سټایل پرتوګې جوړ کو. وایي په ایمان لیدلی نه چې چا لیدلی لاس اوچت کړي. تا هم لیدلی ځکه دې رنګ زیړ دی. هرې جینۍ او ښځې ته چې ګورې پتلون سټایل پرتوګې جوړ کو. اور نن سبا به وګورئ چې جینکو به هم پتلونه چولی او وروستو نه به دغه درته کېږي. دا ملک دی، دې ته د اسلام ملک وایي ته؟ دا د مسلمانانو ملک دی. ان قریب وګورئ ښځې پتلونونه چولو والا دي. نو عزیزانو عرض میں داو چې په دې کائنات کې په هر شي باندې سوچ کوا او فکر کوا کینی تباہ بشي. فوراً سرنگون شا خدای ته کینی تباہ بشي. فوراً عمر لبجاړي په دې وختي طور سيزونو غاوره کېږم
په وقتی طور دولت غاوره نشي، په وقتی طور اقتدار غاوره نشي. تاسو وګورئ په دې 55 کال پرون ورته سورنی غږېده چې یا الله خیر وزیر صاحب تیریږي، اوس یې څوک پیژني هم نه. دا دام وزیر خدامو بل تیریږي، دام ایم صاحب تیریږي. ایم څه ته وایي؟ میمې ته وایي. میمې ته میمې پیژنئ؟ د ښځو دا چې کومه میمه وي غټه او پای پکې نه یا د غسولو ده که نه ده چې بچی شوی یو پای پکې نه دا میمې د غسولو ده که نه. نو دا مینېګانو زده دی چې مخامخ درشي او سلام پې وانه چي ځه رکشه. نه دې منلی کېږي د اسلام خبره، د دین خبره، د قوم د خدمت خبره نه دې منلی کېږي، فوراً استعفا ورکا. علامت المنافق ثلاثه، د منافق درې علامې: اذا وعد خلف، چې وعده وکړي نو بیا د هغې خلاف کوي. اذا حدث کذب، چې خبره کوي نو دروغ وایي. اره خبره فراډ او دروغ په ایمان درته وایي او بیا درته په ایمان وایي چې داسې منځګزار چې لاندې نه کونه رسولی کړي، په ناستې ناستې او پاسې سر رسولی کړي په دا ډېرو منځونو باندې، او چې خبره کوي نو دروغ وایي. خبره کوي نو دروغ وایي. او د دروغجن متعلق قانون سره الله وایي 24 घंटे لعنت الله علی الکاذبین. الله وایي 24 घंटे زما لعنت په دروغجن وری. 24 घंटे نن وګورئ د ګدان والا تر شا پورې تمام نظام دروغجن دی کنه، تمام نظام. مولا په مولا توپ کې دروغجن دی، پیر په پیرۍ کې دروغجن دی، میاں په میاګۍ کې دروغجن دی، سید په سیدۍ کې دروغجن دی، بادشاہ په بادشاہۍ کې دروغجن دی. ټول فراډ او دوکه. کله کله سړی چاته د سکر دا فکر مه کوه او بس 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 او ته هم دلته یو خنډی شته، خو چې ته دروازې نه وځې نو داسې در پسې وځي. ورک شه کور دی وران شه دا پلار. ته بیا صاحبه د ملا ټوکری زوی د ځان نه جوړ کړی دی، بیا ورته ټوکری کېږي. یعنی ټول عمر دی یو سړی ازمایلی او هغې نه بعد چې وخت راشي او د خان نوم پې باندې بیا ورته سنبی کېږي. نو ډېر ښه کار. دا غریبان خدای پیژندلی، خدای پیژندلی. بیگا زمونږ علاقه کې د چا واده غریب سړی چې یو غړزارو صاحبه د بینډونو ناسب تر 11 بجو ته ویده کېدی نه شو. نو زړه کې راله چې یا الله غریب سړي ته د خوشحالۍ بوی مه ښایه، د ده نه لوی د خنزیر بچی بله رشته نه وسې وشته چې وسې پیدا شي
بیا د انټرنیشنل حرامي غریب په غریبۍ کې خدای پیژندلی وي چې پردي جاروکخې پیدا کړي وي او د خانانو نوابانو اجرې جارو کول خدای پیژندلی. خدای ته په علم ازل کې دا معلومه ده چې دله زه پیسې ورکم دنه بین الاقوامي حرامي جوړي. خدای پیژندلی څه چې در سره کوي ډېر ښه ا بې انصافه ذات نه دی ا ډېر منصف ذات. بیا زمونږ دا د غرمې پیدا چې کوم دي دا بې کلمې تخم چې کوم پیدا دی دوی با پټاخې اغوستي ټاک ټوک ټاک ټوک ټوله علاقه یې په سر اغوستي. او څه چل که څه وایي نو خوشحالي په موږ نه پیدا ښځه ډمای وایي چې خوشحالي په موږ نه پیرزو کېږي وی پخې انټرنیشنل ډمې کچنی دا خوشحالي دې ته وایي ډمې خوشحالي خو دې ته وایي چې خوشحالي در باندې راغله او د سکه او 2 رکعات سجده وکړه خدای ته چې الحمدلله. خوشحالي دې ته وایي چې ته ګډېږه. نن هر سړی د یوه منډۍ په ډمه اورېدلی دی. احمد علي لاهوري رحمت الله علیه به وایي چې لاهور کې تقریر کولو نو وایي چې او لاهوریو تم ہیرا منڈی کے کنجریوں کے اولاد ہو اور میں تمہاری قبریں آگ کی تندوریں دیکھتا ہوں. تاسو د هیرا منډۍ د ډبو زامن یئ او ستاسو قبرونه د اور تنورونه دي. مولانا شمس الحق افغانی ورته وایي چې دا څنګه خبره ده قبرونه د اور. ویل چلو افغانی صاحب تم بھی بڑے عالم ہو تمہیں یقین نہیں ہوگا. پٹانگا کې کین علماء د لاهور دیرې ته بوتلم په دې مخې راته لاس ووالو ویل دیکھو ابھی مقبره کی طرف. په خدای مې دې قسم چې دیرې ته مې وکته د هر قبر نه د اور لمبې راوتې. تاسو څه خیال دی چې تاسو دې تنګ غوندې کوتي ته ورشئ او غیر چاپیر در نه د خاورو دیوالونه او شل منه خاورې در باندې واچي په دغه ځای کې به بېګاله ستا سالي دغه به ته خلاصېږي. دا دوا به یاده کړو دا دوا به یاده کړو د کلو خلکو دا دوا به یاده کړو نه پکې ملا د پیازه کېنولې هغه الله اکبر الله اکبر لا اله الا دغه تخلاصي لازم نشته. او وګورئ خپل انجام. مولانا تانوی رحمت اللہ علیہ تو چاہے کہ قبر کی بات میرے تصور میں نہیں آتی. مولانا تانوی ورتویلے چھے ٹھیک ہے یہ تو آپ کے تصور میں آئے گا نا کہ تم نے ایک دن قبر میں جانا ہے. یہ تو تصور میں آتا ہے ویچے ہاں یہ تو آتا ہے. ویچے جب قبر میں جانا آپ کا یقین ہے تو قبر میں جو کچھ ہوگا وہ آنکھوں سے دیکھ لو گے. تو خبر لستفلز تاز خیال کې نه راځي چې هلته څه کېږي دا تاسو مولیان چې څه وایي نو دا خو د خیال کې او یقین کې راځي چې ورځ به دې ځای له ځای ته او ځم به ویل چې هلته څه دي به بیا په سترګو وګورې خیر ده که دنیا کې دې په خیال کې نه راځي.
نو زما عزیزانو عرض میں داو چې اهدنا الصراط المستقیم چې ده سملار ستوي نن سملار 1% هم شاید چې نه په زرو کې یو قسم شاید چې په سملار نه زما خپل اندازه چې ده په زرو کې یو کس استاد څه بدایي چې وایي چې دا مونږ منځونه کوو دا مونږ حج کړی دی دا مونږ دا کړي دی مونږ دا کړي دا مونږ په سمه لار نه یو نه که د زوی واده دی او دې قوم له دې پیروټه ورکړه ته په سمه لار نه یې که د لوري واده دی او د دې قوم جنجیان له دې روټه ورکړه ته په سمه لار نه یې ته دې ته په سمه لار اتی صاحب په موټر کې ناست دی د زوی واده دی په موټر یې سیرې اچولي دي په موټر سایکل ویډیو کیمرې والا یې کېنولی دی هغه داسې لګیا دی د موټر سایکل او د ښځو د لارۍ او د دغه جوړې او د مانځه واخ راغی راکوشي مونځ دې مو کړه خدای دې کور لوټي لوټي کور دې خدای د میردین جومات کا راکوز د کم ځای نه شو او دې کړه څه په دې مونځونه ته خلاصوي په لکو کې زما خپل ذوق دا وایي چې په 1 لاکھ کې د یو کس مونځ چې شاید خدای ته عزیز دا مونږ ټول فراډ او دوکه یو زه مخکې ولاړ یم دوکه یم او تاسو راپسې ولاړ یې دوکه یم مونږ به ټول مسلمانان کله شو چې تا اهدنا الصراط المستقیم خدای ته ویلي دي او بیا دې ورپسې دا ویلي دي چې صراط الذین انعمت علیهم یا الله دا هغه خلق لار راته وښایه چې تا ته انعام کړی دی چا پیغمبران دي اولیاء دي صدیقین دي شهدا دي صالحین دي دا هغه خلق لار راته وښایه او اونې ساته د څه شي نه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین غیر دا هغه کسانو د لارې نه چې تا پې غضب کړی دی چا یهود نصارا او مشرکین او منافقان دا غي د لارې نه مې اوس نن خدای ته دې وایي چې د پیغمبرانو لار راته وښایه د پیغمبرانو ښځې بربنډې ګرځېدې وای ټول نه ټول وای لوی په کالج کې سبق ویلو لونه چې ودې دي نو د سیرو په موټر کې کېنولې که پیغمبر غوښتي وي خو د سیرو بوراق بم ورته راغلی وی که راغلی به وی که نه او د بیبي فاطمې واده چې او رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښتی وی چې زه بیبي فاطمه خاتون جنت په بوراق باندې د حضرت علی کور ته لېږم نو سیکنډ کې به خدای را لېږلی وی که نه که پیغمبر غوښتی وی چې د بیبي فاطمې جوړه چې ده هغه کپڑا به وي چې کومه کپڑا هورو په جنت کې اغوستې ده یا الله هغه جوړه ورته راولېږه الله به انکار کړی وی
نن زمون هر ادا د یهودو ده، هر ادا زمون هر ادا د انګریزانو ده. بل ورځ یو سړي مانه تپوس وکړو چې دا مولانا صاحب جهنم به کوم ځای؟ مال ګورې څه ګورې؟ ویلې نه هسې ونه څه مال جهنم د دې ځمکې لاندې دی. نو دا اور به پکې کوم ځای نه راځي؟ ما ورته وی چې خفه کېږم، په انسان کې د خر سر چې وي هغه ستا غوندي، انسانانو کې د خر سر چې وي که نه هغه ستا په شان. ویلې ولې؟ مال دا پټرول اور دی که نه؟ ویلې دی. مال دا کوم ځای نه راوځي؟ په ځمکې. دا ډیزل اور دی که نه؟ ویلې دی. دا کوم ځای نه راوځي؟ ویلې ځمکې نه. مال دا سوی ګیس اور دی که نه؟ ویلې دی. دا کم ځای نه راوځي؟ ویلې ځمکې. نو مال درې څیزونه خو په ځمکې د پاسه ښکاره تاسو ته خدای ښودلي دي چې دا ځمکه ده، د څښلو یخې او ګرمې اوبه هم درته ترې راوباسم چې تیسکې او پیلام بیم، او دې ځمکې لاندې اور هم دی، هغه درته پاس مې راوویستو ښیم یې درته چې دې ځمکې لاندې د راحت شی به وي چې هغه اوبه دي، او دې ځمکې لاندې د عذاب شی به وي چې پټرول او ډیزل او سوی ګیس. او ته چې لاندې ننوځې د سوی ګیس یو پیپ به درته راشي او تیلی به ورکړی شي او به ته به پکې پیکوړه کېږي لګیا. او بس توبه مې ده والله مې منله. خدای دې بیخ بس دا ستا عقل دی. عرض دا و چې په انسانو کې هر قسم ګند بلا شته، خو د انسان دا سر او په دې کې دا عقل چې دی، په دې عقل سره به ته معلومې چې د دې کائنات یو خالق شته چې دا چا جوړ کړی دی، او په دې عقل سره به ته معلومې چې دا خالق یو دی، دو نه دي. لو کان فیهما آلهة نو څه چل به وایه که نه قاري صاحب؟ که په دې ځمکې او اسمانونو کې د الله نه سوا نور خدایان هم وی نو لفسدتا، د هر څه به وران، یو بادشاه به یو سوی او بل به بل سوی. اوس پاکستان او هندوستان وګورئ، آزاد کشمیر او آزاد کشمیر، آزاد کشمیر او آزاد کشمیر. ښځې په ریډو کې کېنولې دي او بس آزاد کشمیر او آزاد کشمیر. خدای بنیاد وباسه په کشمیر باندې. 55 کاله کې آزاد کشمیر چې دی تنگ کشمیر نشو، او آزاد کشمیر بم زیر باس راشي او آزاد کشمیر بم زیر. اوس آزاد کشمیر د پاره چې کوم دا د پاکستان عوام د پیور پریدي،
دا دې په ورپرېږدي ته وګوره چې د هندو نظر نه ښځې علي که نه علي. دلته چې څوک ډله جوړه کي چېرته پې القاعده نامه کېدي وجني یې، چېرته پې باندې جهادي تنظیم نامه کېدي نیسي یې، ځکه چې په دې امریکا خفه کېږي. او امریکا په هېڅ قیمت موږ افغان له نه ورکوو، په هېڅ قیمت. نو اصل دې پر مې وی چې که خدایان ډېر وی دغسې جنګونه به وی لکه ستا په دنیا کې امریکې خدای دې اورمیږ مات کا چې اورمیږ دې مات شي، خدای دې هلاک کا سره د ملګرو چې هلاک شي. 90 کروڑ دنیا دا ستا سره لا د دې نه 22 کروڑ ده که څومره ده خود کفیل دومره دنیا او دولت ته در سره چې ستا چاته حاجت څه دی. خنزیره کله برامنډه کې په کابل به حملې کې، کله برامنډه کې په عراق به حملې کې. د عراق مسلمانانو عربو ته وګوره، په یو ملک کې به داسې نران نه وي لکه د عربو نران چې دي چې دا خودکش حملې کوي. قسم په خدای که یو پاکستانی داسې وګورئ چې ځان پورې بم وتړي او پې ورمنډه کړي، ځان هم والوځوي او بل هم والوځوي. مونږ به وایو د عرب چې دي دا بې غیرته دي. نن د عربو غوندې غیرتیان دا یاد لرئ چې چېرته